محترم مسلمانانو خویندورونو، نن د جمعې شپه ده او ډېره زیاته عظیمه شانه او ډېره زیاته د برکت واره ده، ځکه چې د شعبان المعظم اخري جمعه ده. کوشش وکړئ محترمو چې په دې ورځ باندې تاسو د وظیفه وکئ. انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به کوي. هغه ورونه خویندې چې د هغوی خواهشات نه پوره کېږي. اوس خواهشات د هر انسان ځان له ځان له دي. د بعضو خلکو ناشنا حاجت یې داسې حاجت چې بالکل ناممکن او هیڅ صورت پکې نه سازېږي، او بعضې خلک داسې وي چې هغوی مشکلات داسې وي چې هغه سره حل کېږي نه. دغه رنګې د ناممکن مشکلات او خواهشاتو لپاره انشاءالله العزیز د وظیفه ډېره زیاته کارآمد او ډېره زیاته بهترینه ده، ډېره زیاته مختصره، ډېره زیاته ناشنا وظیفه در کوم. د کوشش وکړئ په ژوند کې پرې هماها محترمو دا وظیفه وکړئ. د بعض خلکو خواهش دا وي چې یاره ما د رشته میلاو شي په ښه ځای کې، خو د بعض خلکو خواهش دا وي چې هغوی ته رشته میلاو ده، د هغوی کور آباد دی، هغوی ته سکون پکار دی. دغه رنګې محترمو بعض خلک وایي چې یاره موږ ته نوکري میلاو شي، او بعض خلک وایي چې موږ ته په نوکرۍ کې سکون میلاو شي. دغه رنګې محترمو د هر چا څومره چې افراد دي، د هر چا ډیمانډ، د هر چا خواهش دا ځان نه ځانه دی چې څومره هم د خلکو خواهشات دي انشاءالله العزیز په دې وظیفې برکت باندې محترمو دا پوره کېږي. خو یو خبره کوم چې وظیفه د زړه نه وکئ، ښې په اخلاص وکئ، انشاءالله العزیز رزلټ دا به تاسو ته مهمه. څومره کسانو د دعا لپاره ویل یا که تاسو سپیشل دعا کول غواړئ ځان لپاره، ټول چې څومره کتونکي دي هغوی به امین وایي، خپله مسله کمنټ کې دا ولیکئ. یا الله چې څومره کسان داسې وي د هغوی حاجتونه وي ته ولې پوره کړه. یا الله څومره خلکو مشکلات دي، ټولو خلکو له مشکلات ختم کړه. څومره بیماران دي الله پاکه تمام بیمارانو له صحت کامله عاجله مستمره دا ورکړي. څومره کسان بې روزګاره دي رب د هغوی روزګار وله ورکړه، روزګار بیا روان کړه. څومره کسان دي د هغوی حاجتونه دي ربه د هغوی تمام حاجتونه پوره کړه. څومره هلکه داسې دي چې د هغوی مشکلات دي، یا الله مشکلات والله ختم کړه. امین ثم امین. محترم مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د هر قسم حاجت دپاره کولی شي، د هر قسم مشکل دپاره کولی شي، د هر قسم خواهش دپاره کولی شي. انشاءالله العزیز الله پاک به ژوند کې سکون او اطمینان دا راولي. وظیفې ترتیب او طریقه‌کار داسې دی چې تاسو به یو شپېرې درود شریف ووایئ، یو شپېرې، او بیا ور هغې نه بعد تاسو 314 پېرې یا ذوالجلال والاکرام دا ذکر به وکئ. یا ذوالجلال والاکرام، یا ذل به نه وایئ، یا ذوالجلال والاکرام 314 پېرې. بیا د هغې نه بعد تاسو به څه ووایئ؟ درود شریف یو شپېرې او دعا به وکئ. او چې کوم ستا مطلب دی، مقصد دی، او داسې دعا وکړه چې په رښتیا هم الله پاک ته چې ربه څومره فارغ دا سړی کوي، انشاءالله العزیز لازما به قبلېږي. بیا مخ باندې لاس راکاږه، بیا یو شپېرې درود شریف ووایه، انشاءالله العزیز د وظیفې کمال ته به یې ګوره. څومره ستا زړه څومره ته مطمئن وي دومره به ټیټ کار کوي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.